ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دا الله سبحانه وتعالى توحید او دا رب العالمین دا یووالی متعلق خطبه وی چې دا به د مسلمان عقیده او د ټولو نه ډومبی چې سړی مسلمان شي او د الله رضا طلب کوي د جنت په تلاش کی او ځان د جهنم نه بچ کوي یو به دا عقیده چې رب العالمین یو ذات دی داسې ذات دی چې هغه موجود دی او په هغه ذات د رب العالمین باندې پناه نه راځي او دا به وسره عقیده چې الله تعالی د تمام کائنات خالق دی مالک دی رازق دی مدبر دی د ټولو انسانانو ته رزق رب العالمین ورکوي دا ټول خلق رب العالمین پیدا کړی دی او د دې تمام کائنات دا نظام دا یو نبی نه چلی یو ولی نه چلی یو ژوندی مړی نه چلی یو ښځه او یو سړی نه چلی یو ملائکې نه چلی د دې ټولو خالق مالک او چلونکی یو رب العالمین دی او څوک الله سره شریک نشتا د توحید الخالقیت توحید الربوبیت په حواله سره مون خبره کوله چې دا د مسلمان کلک عقیده چې ګوره بې د الله نه بل څوک خالق نشتا بې د الله تعالی نه بل څوک پیدا کوونکی نشتا او دا خبر هم ذهن کې یاد ساتي چې مسلمان دا د محمد رسول الله فرمان هم دی او دا د قرآن قاعده هم ده چې شیطان په انسان ړومبی حمله د شرک په طریقې کوي دې د وجې نه تاسو وګورئ اهل بدع څومره ډلې دي تقلیدي او تنظیمونو د ډلو خلق وګورئ او د سلفي عقیدې مقابل خلق وګورئ څه ناڅه درجه کې دا په شرک کې مبتلا دي ځکه شیطان چې ړومبی حمله کوي نو هغه په شرک په طریقې سره کوي بیا د بدعاتو په طریقې سره کوي بیا نور ګناهونو طرف ته رابلنه کوي ځکه شرک له عنوان د اولیاءو د انبیاءو د تعظیم ورکی نو چې د اولیاء او د انبیاء د تعظیم عنوان ورکو نو خلکو ته هغه شرک نه ښکاري او ته د ولی احترام ښکاري د قبر د درګاه او د پیر احترام ورته ښکاري نو احترام څوک ګناه نه ګڼي چې ګناه نه ګڼي توبه ترې نه وباسي چې توبه ترې نه وباسي همیشه جهنم ځای شي دغه رنګ بدعت خلق ثواب ګڼي ګناه یې نه ګڼي توبه ترې نه وباسي چې توبه ترې نه وباسي مرګ پرې راشي چې مرګ پرې راشي جهنم یې ځای شي نو د شیطان په دې وجه ګزار چې اول کوي شیطان په دې عقیده د مؤمن باندې کوي چې عقیده ولې خرابه کړي چې عقیده خرابه کړي بس دې کوي حجونه دې کوي عمره دې کوي زکاتونه دې کوي احسانونه دې کوي صله رحمی بس دې صفر کو د جهنم ټول عمر لځه کو نو عقیده د امت ډیر زیاته خطرناکه شوې ده شیخ عبدالسلام رحم الله علیه په خپل تفسیر اسد الکلام مقدمه کې وایي د مکی د مشرکانو نه د نن زمانه مشرکان یو دوه ګوتې په بره تللی دي ځکه د مکی د مشرک عقیده دا وه چې خالق یو الله دی دام د مکی مشرکانو منل چې مالک یو الله دی دام د مکی مشرکانو منل چې د مړ نه ژوندي او د ژوندي نه مړ پیدا کوونکی یو الله دی او دا هم د مکی مشرکانو منل چې تدبیر د کائنات نظام چلوونکی هم صرف او صرف یو الله دی قرآن سورہ یونس 31 نمبر آیت په دې باندې گواه دی رب العالمین فرمائی
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھلک دی مشرکانو نا تپوسو کا من یرزقکم من السماء والارض دی ازمکو اسمانونو نا دا رزق دی خزانو کلاون کے سوک دے بیا اللہ فرمائی دین تپوسو کا امن یملک السمع والابصار سوک دے دی غوگونو دے سترگو مالک سوک دے دی لیدلو دا اوریدلو مالک بیا وتا رسول اللہ تا فرمائی ومن یخرج الحی من المیت د مکی د مشرکانو نه تاسو کا سوک دے چې د ژوندۍ نه مړی راوباسي او د مړی نه ژوندۍ راوباسي او بیا ورته رب العالمین فرمائی اے رسول اللہ لگ د مکی د مشرکانو نه تاسو کا من یدبر الامر سوک دے د کائنات نظام چلون کے من یدبر الامر سوک دے نظام چلون کے سوک دے اختیارمند کائناتو واک او تصرف چا سر دے رسول اللہ توی چی دا مشرک نا تپوسو کی فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فائے پا جواب دا من کے روڑا سَيَقُولُونَ دا تاکید باندے پا مضارع سن روڑا یقولون جمع روڑا او ذکر دا مفعول بھی صراحتنو کو فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ دا مکی ہر مشرک بدا ہوئی کہ دا کائنات نظام چلون کے یو اللہ دا مکی ہر مشرک بدا ہوئی کہ خالق اللہ دا مکی ہر مشرک بدا ہوئی کہ مالک اللہ نو خالق و مالک اغی یو اللہ گڑو او دنن زمانے مشرک دنن زمانے قبر پرس دنن زمانے پیر پرس دنن زمانے ولایت پرست ہوئی کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ملفوظات کے اعلیٰ حضرت بریلوی سے ہوئی کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی دہاغ زمانے مشرک وی نظام چلون کے یو اللہ دنن زمانے مشرک وی د خزانو د کائنات چلون کے شیخ عبدالقادر جیلانی دے او کل کلوی چی یو شید نا رکشی او یا ضرورت مند دے نو دس وایا چی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ دا اللہ دا پارا سراکا او کل کل اشعار وی شرکیا خدا عقیدہ لری کہ دا بندو دا رکشو بیڑو او دول اسکال پس ڈوبا شوی بیڑے راوستن کے وی شیخ عبدالقادر جیلانی دے پا دینور باندے تصرف بھی دے شمس التمریز بابا دے جو شیخ عبدالسلام رحم اللہ علیہ پا احسن الکلام تفسیر مقدمہ کی وی چی دا نن زمانے مشرک دا دا رسول اللہ دا زمانی دا مکی دا مشرک نم دو کو تیپا برتا لے رہے او دا آغا خبر دا چی شرک با پتاسو کی درننوزی که دبیب نمل دا سے پا مزا مزا با شرک در ننوزی لکا میگی چروانی و سڑی پا کشار نپوئی گی تاکہ با شرک دن در ننوتی تو با بزان پوئے گی نا نو عرض میں دا کہو چه گوره مسلمانانو که شرک راغلے دے داونو ہے چه شرک نشتا ہو توحید مسئلے تا ضرورت دے واللہ چه دا امت پا سخت گرمے کے باران تا دورا ندے تکے سورہ چه دا اللہ دا توحید بیان تا ورد دے شرک تا تگے دے عرض میں دا کہو کل کل اشعار وی یو بریلی مولا اشعار لکلی دی مقیاس حنفیت کتاب دے من خودر وقت پا دے بریلیت کی دیر کڑے دے ندا جزیات ما تا دیر یاد دی العامن والعلا کم بریلی عالم لکلی دی ملفوظات فتاوہ رضویت دوارو کے احمد رضا بریلی لکی اگوی چوڑائے اگوی پا اشعارو کی وی پکڑے جس کو اللہ چوڑائے گا محمد پکڑے جس کو اللہ چھوڑائے گا محمد محمد جس کو پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا ویچ اللہ دے راٹنگ کے رسول اللہ با دے اخلاص کی ویچ رسول اللہ دے راٹنگ کے اللہ دے منش اخلاص ہو لے دا سے شرک دا مکی دا مشرکانو نو بیا خلق وی یرا دا خلق کافر دی او کنا دا دی ذبح حلال دا او کنا یو مولا لگیا دی چبریت تاو کی یزم واحد ما او اغوی دا دی ذبح جائز دا وی دا پا حکم دا اہل کتابو کی دی کلا وحاشا اہل کتاب چا کل شرکو کی دا اہل کتاب نباتی کی گی دا بریلیان او دا قبر پرست خلق دی دا اللہ توحید مات کرے دے او دا شرک توتی دی دا دا اہل کتابو نم پس آخواتلی دی کسو کے نمونی دا شیخ عبدالسلام دا تفسیر اصل کلام مقدمہ دی اگوری دا دا خوارج و مسلک ندے دا عین دا اہل سنت مسلک دے البتہ چا سوک دا سے قبر پرست مسلمان ہوئی دا مرجعہ دے دا اہل سنت نہ دے او دا سلیفی موحد نہ دے
عرض میں دا کو چې دا د الله د یووالي عقیده دا به مسلمان په دې زړه کې وردن نه کوي چې خالق مالک تربیت کوونکی یو الله دی. او د توحید مفهوم د تبلیغیانو ډلو ډېر زیات خراب کړی دی او غلط کړی دی. دی وی دا ریونډ والا ګلان تبلیغیان دوستان دی وی کنه تبلیغ دیتا وی توحید دیتا وی چې الله ورکی روټه الله ورکی بچے اللہ ورکی دی صرف توحید الخالقیت و مالکیت پہ جندلے دے نا دا خو ہر چاہتا پر چھے اللہ ورکی روٹے اللہ ورکی روزی اللہ ورکی زمکہ اللہ پیدا کرے آسمانون اللہ پیدا کرے چندخان اللہ پیدا کرے دریابون اللہ پیدا کرے دا توحید دے خو توحید پا دے کے بند و حسر نہ دے زکا کا صرف دا توحید شی. نو ابو جہل دا منلا چھے زمکہ اللہ پیدا کرے, ابو لہب دا منلا کہ آسمان اللہ پیدا کرے, ابو طالب دا منلا چھے دا باران ورہون کے یو اللہ دے او قرآن پہ گوا دے فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ لَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کدا قبر تا پروت مشرک نہ تا پوسکے, کدا زیارت تا پا سجدہ باندے پروت مرید نہ تا پوسکے کہ من خلق السماوات والارض زمکہ و اسمانون چا پیدا کردی دی لیقولن اللہ نو خالق تمام مشرکان دا منی چھ خالق یو اللہ دے مالک یو اللہ دے. اے تبلیغ والا ورونو صرف پدی نہ خلاصی گی اصل توحید و بنیاد چھ دے توحید الالوحیت دا ہوا لا الہ الا اللہ خالق خو یو اللہ دے. خدا مسئلہ حل کا چھ فریاد اورید ان کے سوک دے, دا مسئلہ حل کا چھ بغیر اسباب و امداد کا ان کے سوک دے, دا مسئلہ حل کا چھ بغیر دا اسبابنا دا زڑپ راز باندے خبردار سوک دے, دا مسئلہ حل کا چھ پخیٹا کے دننا نارینا و زنانا اولاد ورکا ان کے سوک دے, دا قبر نہ دے, دا عبدالقادر جیلانی بابا نہ دے, دا علی حجویری نہ دے, دا میاں کریم شاہ بابا نہ دے, دا پیر بابا نہ دے, دا تردیری بابا نہ دے. لا الہ الا اللہ حاجت سر کا ان کے فریاد اورید ان کے مشکل حل کا ان کے صرف و صرف یو اللہ دے. دا اصل توحید دے. دیکھ رہے چاہے اختلاف ہو جو چھے اللہ ورگی ڈوڑے اللہ ورگی تب پنجاب کے بریلی تا دا موہ چھے خالق اللہ دے و مالک اللہ دے تا اگا توحید بیان کے چھے جنگ تی جوڑے گی تو ورطوہ چھے دا درگاہ اس نشو کولے تو ورطوہ چھے ستا پیر سیب دڑا پراس باندے نہ پوئی گی کہ ستا بیسترہ و چانک دا جماعت نبارولی گنولی. دا سے توحید تا خوار سڑے تا یار دا چھے ڈوڑے اللہ ورکی و منز بریلی بسیم کی گی اللہ اکبر. دا سے توحید چالا سا نقصان ورکی. نو عرض دارے جو مسلمانانو گرے توحید پہ جندلے نہ دے. عرض میں دا کو چھے دا اللہ تعالی یو والے دا دا مسلمان زرط رادن نشو پا یو طریقہ چھے اللہ یو ذات دے موجود دے, اگر ذات دا کائنات خالق دے, دا کائنات پیدا کون کے دے و دا نظام چلاون کے دے. دے توی توحید الخالقیت توحید الربوبیت بے دا دغی اللہ نا پا دے کائنات کی یو ولی یو نبی یو جوندے یو مڑے نسوک پیدا کولی شی نمڑ کولی شی و ند کائنات نظام چلی. دا یو توحید شو چی دا دے اکثر خلق قائل دے. کم توحید باندے چی جگڑا وا, کم توحید چی دا مسلمانانو ناقص چوے دے اگے توحید الالوحیت. الہ یو اللہ دے, حاجت سر کون کے یو اللہ دے, مشکلات حل کون کے یو اللہ دے, بغیر اسباب را رسیدن کے یو اللہ دے, بغیر اسباب دا زرد رازوننا خبردار ذات یو اللہ دے, دا کائنات پا ذرہ ذرہ باندی قدرت و تصرف لرن کے یو اللہ دے. بید اللہ نا یو نبی یو ولی یو جن یو ملائک یو جوندے یو مڑی یو پیر یو فقیر یو ونا یو گٹا یو لوٹا پا کائنات کی دا سے نشتا کہ اگر چاہ فریاد بغیر اسباب ووری, اگر چاہ دزود حال نہ بغیر اسباب و خبر چی, اگر چاہ مشکل حل کی دی طول نظام چلون کی دی فریاد رس رات تا چی دے کل پر ربوبیت و الوحیت کے دے دا صفات دا یو اللہ دا پارا ومنل دے دوی توحید الالوحیت. الہ یو اللہ دے و الہکم الہ واحد.
ستاسو الہ یو دے. داسې نه وایي چې تاسو له چای درکوونکی یو دی، ستاسو مالک یو دی، ستاسو روټۍ درکوونکی یو دی، ځمکه اسمان پیدا کوونکی یو دی. نه، دا په خپل ځای مسلم ده. خو الہکم، الہ څه ته وایي؟ فریاد رستا. الہ څه ته وایي؟ مشکلات حل کوونکي ته. دا هیڅ یو بابا نه دی، یو ژوندی او مړی نه دی، دا صرف او صرف څوک دی؟ یو الله. دې ته وایي توحید الالوهیت. کله کله چې در باندې دا خبره بده ولګېده، ته پته ولګېده چې ستا زړه کې دننه بیماري ده، او چې عالم په منبر او محراب د الله توحید بیانه او تاله مزه درکړه او په دې دې وتلو چې د عالم حق پرست دی، نو ستا زړه کې په دې خوشحاله شه چې د الله یووالي ځای کړی دی او ته مؤمن موحد مسلم. او چې کله عالم توحید بیانه او تا په تندي تری وراوستا بس. او دا نه چې عالم صرف دا وایي چې چای ډوډۍ الله ورکوي. دا کم خلک چې په پنجاب کې قبرونو ته پراته دی او پیرانو ته په سجده دی، د دې دا عقیده ده او که نه ده چې بهایي چای ډوډۍ الله ورکوي، ځمکه او اسمان الله پیدا کړي دي. داسې خر به هم لایي چې هغه وایي چې ځمکه پیر بابا پیدا کړې ده، داسې کمعقل به هم وي چې هغه وایي اسمان شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا کړی دی. نه، خالق او مالک د کائناتو یو الله مني، خو بې د دې نه او پس د دې نه وي خالق مالک الله دی، خو ځینې کارونه او مشکلات یې اولیاو ته حواله کړي دي. مونږ به وي دې اولیاو ته رامدد شوی. دې ځای کې توحید الالوهیت مات شوی دی د خلکو. نو عرض مې دا کو چې توحید الالوهیت دا د توحید هغه حصه ده چې دې ته مشین وایي. د زړه صفایي په توحید الالوهیت سره راځي. لا اله الا الله، لا اله، لا اله. عالمان وایي نکره په سیاق د نفي کې راغلی ده. مختصر المانی کی تفتزانی مولی سے وہی چې ان النکرة تحت النفی تعم، نکره د نفی د لاندې راشي عموم پیدا کوي. ابو نصر دی او فارابی دی منطقیان وی دی ته صالبه کلیه وی، نفی د حکم د محمول کی د جمیع افراد د موضوعنا. لا اله الا الله. په کائنات کې څوک فریاد رس نشتا، په کائنات کې څوک مشکل لري کوونکې نشتا، په کائنات کې څوک بند بیړۍ راوستلو والی نشتا الا الله. د دې اختیارمند صرف او صرف یو الله دی. دا د توحید الالوهیت عقیده ده چې د مسلمان زړه ته وردن نشي. او یاد ساته د توحید الالوهیت عقیده دومره اهم عقیده ده چې د مشرکین مکه اصل جګړه په توحید الالوهیت وا. په دې جنگ نشته چې خالق الله دی او کنه دی، په دې جنگ نشته چې ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي، په دې باندې جنگ نه چې چای ډوډۍ الله ورکوي، په دې جنگ نه چې بارانونه څوک راوري، په دې جګړه نه وه چې نور څوک راخیږي، سپوږمۍ څوک راخیږي. په دې باندې اتفاق چې دا الله کوي، خو جنگ په دې باندې چې الہ څوک دی، فریاد اوریدون کې څوک دی، د زړه په راز باندې خبردار څوک دی. نو رسول الله وی دا صرف یو الله دی. مشرکانو چاوی دا لات دی، چاوی دا منات دی، چاوی دا عزا او چاوی دا حبل. سوره سواد په قرآن کې اصل جګړه د مشرکانو نقل کړې ده. رسول الله ته وی پدې نه یو خپه چې ته الله ته خالق او مالک وې، پدې نه یو خپه چې ته وې چې بارانونه الله راوري. جنگ پدې دی اجعل الالهه الها واحده. خپه در نه پدې یو منم چې الله یوازې خالق او مالک دی، خو اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. تا دا و چې حاجت سرکونکم یو الله دی، پیر بابا هیڅ نشي کولی، تورډیری بابا الہ نه دی. تا دا و چې لات منات عزا او حبل دې سره د کائنات ځنې واک او اختیار نشته. ان هذا لشیء عجاب. نور توحید در سره منو، خو د توحید دا نوع دی ډېره عجیبه ده. ان هذا لشیء عجاب. دا را باندې ډېره عجیبه لګي چې حاجت سرکونکي هم صرف یو الله، فریاد رس صرف یو الله، عالم الغیب صرف یو الله، الکان او جنکے ورکون کے صرف یو اللہ. ان هذا لشیء عجاب. دی توحید تا حیران یو. وانطلق الملأ منهم. او غٹان خلق تروان شو، سرمایہ دار تے روان شو، مفتیان او شیخان تے روان شو، او قوم تے وی انیم شو.
زه لاړ شه دکی خیر نشتا وصبروا علی آلهتکم په خپلو آلهو ټینګ پاتې شه دا نه وایي چې په خپل خالق ټینګ پاتې شي خپل مالک او رازق او مدبر باندې ټینګ پاتې شي نه واصبروا علی آلهتکم کم لات تم چې فریاد رسوي اندک لات باندې ټینګ شي کم منات عزا او هبل تم چې فریاد رسوي ام په دغه منات او عزا او هبل ټینګ شي دغه زمون فریاد رسدي دغه زمونږ اصل الہ دي د دې په ذریعه به الله ترسو ان هذا لشیء یراد وإذا نوی مسئلہ چه راغلی ده چه الہ یو ده ان هذا لشیء یراد ویدا ده چا سازش ده نن چم دا اللہ توحید بیان کے کنا او دا رسول اللہ دا سنت مسئلہو کی نو دا خلق وی دا د سزین سازش ده سوک وی دا د امریکا پیداوار ده سوک وی دا د امریکی پیداوار ده سوک وی دا د ملک وکٹوریی دا وخغ سازش ده زان تی ساتے شرپسندی وی جماعت و مدرسه دا نجوڑ نکی ویدہ دا محمد رسول اللہ متعلق دا عرب و جرگیم ویلو ان هذا لشیء یراد دا دیشات منتدیر سخکاری حالان که دا خو حق دینو چه مسلمان با عقیده دائی چه دی با صرف و صرف رب العالمین ترا مدد چوئی اگورم مشرکان و دغسی چه آغی دا هر حاجت دا پارزان لا الہ گرزولو کلب یو بابا ترا مدد شوی کلب بل بابا ترا مدد شوی او قسم بالله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهنتونه جو ګوره پدې خبره به ته مطمئن شې شیطان که هر څومره مهنت تو کې شیطان بسل لارې بدلی خو شرک ته بدا قوم را بلی محمد رسول الله د حجاز پزمکه لګ مهنتو کو د شرک خلاف کډې رهو کو ډیر او خپل تر راو بالو خپل خاندان راو بالو ټول حجاز راو بالو هل زید لا اله لا اله چغي واله هزار چغي واله صحابه ته روان کې د بوتان د بیت الله نه را بار کې علي سے به ولګو دن قبرم ختم کا تعویذنا ګوندم ختم کې صحابه هغه ونی مواله چې د شرک بوې بکې د الله د توحید د پاره د الله قانون نافذ کو او اعلان سیدنا عمر کو اخرج المشرکین من جزیرة العرب چاچه دازلو یو الله سره نه دی او وسم د بابا او د قبر او پیر او درګانه متاثر دی کړه واخلې په عربو کې نن داغي د اوسېدو ځای نشتا د دې دومره توحید نه بعد بیا هم هغه پښتون مسلمان هغه کلک حیادار خويندې مېندې د پیر بابا او د کاکا صاحب په قبرونو باندې ورکته کړي وای چار څخه الله کی چې ډوړې الله ورکی بارانونه اوسمکه او نظام خو الله را ټینګ کړي دی خو ګوره یاد سات فریاد اوریدن کے پا مشکلاتو کی پیر بابا دے کاکا صاحب دے عبدالقادر جیلانی دے علی حجویری دے داتا گنج بخش دے بلا خلق رو باسل دا کم مسلمان چی دی قبلی تمخ گئی دا مسلمان چی دا دیش سپارو کلام منی وہ شیطان کم گتا دے اکڑا اکا عزتمند خور مور دے زما دو خیستا بند کور نبار کلا اماغا خاوند لے دی پا موٹرسیکل کینولا او غیب بابا تبوزی التا خپل خاون و تا پخپل وی دی منجور تا سرکتا کا کہ پا گریوان کے دل لگ جارو وی بیا والا آغا پا دی تنو کی دن نا چف امو کی بیا دا بابا پا قبر تاو راتاو کی بیا وی دا کان پاسانو مگا چا اللہ شفا در کی یا دا شیطان در قابل او کی لڑی جرنیل دے او کنا دے تا باندے با دا بار بار رازی خو شرک با دے خپل پتا باندے زیئی یاد ساتا کہ ہر سمر محنت تو کی خو شیطان دا قبر پرستے و دا شرک طرف تا بدالار کولاو ساتی و خپل محنت باغا نبندی کنی دا رسول اللہ گن دا یو قابل شخصیت دا صحابو گن دا مضبوط زوانان چا پا یو مسئلہ محنتو کی مجال دا سوک با حمتو کی چرا آگے خلاف بیا روچت شی شیطان بیام خپل حوصلہ نبیلی بلا وینی پکی توی شی بدر و خود گن دا جگڑے پکی ہوشوے و شیطان خپل حوصلہ نبیلی پر رنگ رنگ لباس کے راغلے دے و قوم بیا دی شرک ترا بللے دے و کلے ویلی لی دا بابا چے جوان دے او تا دا دیر اخ کلی سپینا گیرا او تا گیرے نیزار شم بس خلق نیم پا دے ورغلے دے چاہتے ویلی دی دا بابا چے جوان دے او دا دا مخنا رانا خطا و منگلی دا سے شغلے بے کولے و تیارکی بلب تاجت نو نیم خلق پا دے ورغلے چے علکانی ہو بزانو خد کے چلو کلوی دیم علیہ سے مخکبہ چه چاو دا سکنو لی دل بے چی گناہو نبتی دوڑے دل
بس یو لکه چې دی په اودس کې د ګناهونو دوړېدل ویني خو همدې به زما مسئلې حل کوي که نه. چا نه ویلي دي دی به دې ځای کې ناستو او د ده د پټي نه به چې غویي به د ده د پټي په ټانټه باندې خوله کېښودوي د غویي خوله به کږه شوه ټانټې سره. نو چې د غویي خوله ټانټې سره کږی دا اله شو که نه شو؟ وای دا تجربې شوي دي چې د ده د بوساړې نه دې درګاه ته دې بوساړه وسپارله او دې بوساړې ته چا چرنې خوره کړی دی وي هغه ته روغ نه دی راغلی. نو خلک په دې پوه شو چې دا اله دی. دا پراډونه یې د خلکو ذهن ته ورکړي دي او هوښیار 14 پاس LLB والا او PhD والا چې د دې ځای نه اوسپنه جوړه کړه بره په هوا الوځي عام چې ځمکې ته راکوز شي وي دا اولیا د خیر نه خالي نه دي. ستا دې دومره تعلیم ته ستا دې دومره غټې عهدې ته ستا نه مخکې شاته دی فوج ته پولیس ته ستا دې دومره غټ ګاډي ته ستا دې جیب کې دې دومره پیسو ته ستا په دې پوزه باندې دومره قیمتي چشمو ته او داسې د شرک خبره چې دا اولیاء کرام د خلکو حاجات پوره کوي. هوښیار خلک یې دې قبرونو ته ښکته کړل. دا ولې؟ دا شیطان خپل مهنت نه پرېږدي. یاد ساته د زړه امتحان اخله چېرته د شیطان د الله مقابله کې د غیر الله عبادت ته رونه بلي. نو عرض مې دا کو توحید الالوهیت دا ډېر ضروري توحید دی او دا د توحید مرکز دی. ګورې مرکز د چا په دې مه دوکه کېږه چې هغه وایي ځمکه الله پیدا کړې ده. په دې باندې مه چې وایي چې یاره بارانونه الله راوري، یاره جي روټۍ الله ورکوي، یاره سپي او پیشوګان الله پیدا کړي دي، یاره هواګانې الله تابع دي. دا دې منم خو وایه دا راته ووایه چې حاجات سر کوونکی څوک دی، مشکلاتو کې فریاد اورېدونکی څوک دی، د من دانې ذمہ دار څوک دی، شفا ورکوونکی څوک دی. که په دې ځای غلی شو پوه شو چې دا مشرک دی خو په شان د مکې د مشرکانو، او که په دې کې هم نو قایل نو بیا ملحد دی او زندیق دی او دهري دی که د دې هم نو قایل. عرض مې دا دی چې پوره د ایمان سپلایي او بیټري چې کومه ده او اصل مین انجن چې کوم دی هغه توحید الالوهیت دی چې الہ یو الله دی. انبیاء کرام قرآن او سنت دې خبرې طرف ته ډېر زیات دعوت ورکوي. و الہکم الہ واحد، اے خلق استاسو حاجت سر کوونکي، اے خلق استاسو فریاد اوریدونکي، اے خلق استاسو د چغې د ندا او د فکار لایق چې دی الہ واحد. دا صرف او صرف یو الہ دی، لا الہ الا هو. بید دغه الله نه یو نبی الہ نه دی، لا الہ بید دغه نبی نه یو صحابي، یو مجتهد، یو پیر، یو ژوندی او یو مړی، یو ولی، یو ښځه، یو سړی، یو انسان، یو پیری. لا الہ دا فریاد نشي اورېدی، لا الہ دا د زړه په غیبو باندې نشي پوهېدی، لا الہ دا د نفع او د نقصان مالکان نشي جوړېدی، لا الہ دا د عزت او د ذلت مالکان نه دي. الا هو د دې صفاتو ذات قابل چې دی د دې اوه اسمانونو نه بره عرش دی او د هغه عرش نه بره چې تمام مخلوقات ختم شي د دې ذمه دار بره د عرش د پاسه الله تعالی دی الرحمن الرحیم چې هغه ته رحمان او رحیم وي. دا به د مسلمان عقیده او په دې عقیده به سخت خوشحالیږي. ګورئ چې الہ یو الله دی، الہ بید الله نه بل څوک نشته. دا به د مسلمان کلکه عقیده. او یاد ساته د ځینې مشرکانو دا عقیده وه چې کله کشته په منځ کې او کله په غاړو کې، وایي کشته چې کله د سمندر په غاړو کې نو کله یو بابا خلاصي کله بل بابا خلاصي، خو چې کله کشته د سمندر منځ ته شوه او هواګانو ته توله خطا کړه نو وایي دغه ټیم کې د دې کشته بچ کوونکی یو الله دی. مشرکانو مکه دا ویل او د نن زمانه مشرک وایي چې کله کشته په منځ کې اونخلي او الله ته چغې کار نه کوي وي دغه ټیم د هغه علاقې غوث او قطب او ابدال ته چغه وخه وایي په دې ځنګلونو کې داسې غوثان او قطبان او ابدال پراته دي چې هغه د کشته په لاس کې ونیسي او داسې اوچې ته به ورولي. دا د الوهیت د مقام نیم دوه ګوتې دا خلک
الله نه ورمخکې کړی دی خو پوهېږي نه مسلمان. او دا عقیده ته پنجاب وګوره، ته سند وګوره، ته کراچي او بلوچستان وګوره. عقیده دا د خلکو دا زیارتونه چې آباد دي هسې نه دي آباد. په دې زیارتونو کمې خرچې کېږي، خلک کمې پیسې په دې قبرونو باندې نولي، خلک په دې کم شالونه قیمتي قیمتي. ته وګوره د دې قبرونو درګاهونو سره کم ګډان لالیږي، کم چیلې لالیږي، څومره پیران پراته دي، څومره منجوران او چرسیان پراته دي. د هغې ټولې خرچې د دې قبر د غلافونو د قبر د پیسو نه کېږي. دا خلک په دې محنت شوی دی، دا د قبرونو ته رابللی شوی دی. دې قبر کې دننه د پروت بابا د ګیري صفتونه شوي دي، د ده د پټکي صفتونه شوي دي، د ده د کرامتونو صفتونه شوي دي، ظالمه د ده د طاقت او د ځوانۍ صفتونه شوي دي، د ده د حجودو صفتونه شوي دي، د ده د کشفونو کرامتونو صفتونه شوي دي. نو چې کله ډېر صفتونه د دې مخلوقو شو نو دا ساده عوام وردل او د هغه د قبر کاڼی په ځان باندې ووایي چې تا کې ډېر لوی کمال دی. او یاد ساته پښتون قوم دغه په شرک کې بالکل ټاکې لګولې دي. د پښتون قوم خو په شرک کې یو ځان له حیثیت دی، دغه اشعار جوړ کړي دي. کله وی که پیر بابا درله در نه کړم، وی زړګي کلار که بیا مې خدای نه درکوي نه. دا د پښتنو اشعار دی. وی که پیر بابا درله در نه کړم، زړګي کلار که بیا مې خدای نه درکوي نه. معنی دا چې د نکاح اختیارمند الله نه دی، پیر بابا دی. او کله کله وی د پیر بابا لارې دي سختې، د ګلو لختې زه به ستا دپاره ځما. یعنې دا یې عقیده ده چې کم ځای کې د محبت کې زړه ورولګي نو د دې فیصله کوونکی او زړونه مایله کوونکی بیا پیر بابا دی. او کله کله وی د پیر بابا په منارو کې ناس په ایرو کې ځان په تخت حسابومه. دا د پښتنو اشعار دي د شرک. او کله کله څه وی داسې اشعار وی په نیکۍ مې را مدد شلو یا ځوانه. کله وی ای د بغداد شاهي میرانه ما د نیولې لمنستانه، وی زور د زیات دی د هر چانه او را رسیږه پهلوانه. اشعار ذکر کړي دي او جوړ کړي دي. کله وی را کړی الله او لوی کړي پیر بابا. مختلف خبرې دي او قرآن دا ذکر کړي دي. فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما. الله فرمای اے مشرک قوما ته نشوي الله شته کړي، الله درله شکل و صورت په دنیا کې درکو. نو کله چې رب العالمین در کې صلاحیت پیدا کو او دنیا ته رالی نو خلق وی کنه وی مبارک شه چې الله لک درکوي د کم بابا شال دې منلو. خو خوابه چې د چا جینکۍ ډېرې او ناڅاپه بیا هلکو شو وی خوارې وي زه پوه یم چې د پیر بابا شال دې منلی دی، یا به یې ورته وی خوش قسمته یې د کم بابا شال دې منلی دی. نو عرض دا چې د باباګانو د لاسه نه ده، اختیارمند او واقدار دا صرف او صرف یو الله دی. نو قرآن دی عقیدې ته ترغیب ورکوي وإلهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اے انسانانو مسلمانانو دا عقیده ګورې زده کې او په دې باندې ځان بالکل مضبوط کې چې ګورې په دې کائنات کې یو ذات دی چې هغه داسې موجود دی چې په هغه باندې فنا نه راځي. دا ذات څوک دی؟ یو الله. بې د الله نه بل څوک داسې موجود نشته چې په هغه فنا نه راځي. دویم دا عقیده زده که چې د دې کائنات یو خالق مالک دی او د دې انتظام چلونکی دی او هغه انتظام چلونکی یو الله دی. یو پیر، یو ولی او یو نبی، یو ځوان، یو بوډا، یو ښځه او یو سړی، یو انسان، یو پیری داسې نشته چې هغه د کائنات نظام وچلی یا خالق او مالک شي. ورسره درېیمه دا عقیده م زده که چې په دې کائنات کې په چا مشکل راغی نو د انسانانو مشکلات حل کوونکي، د انسانانو د جړا او د فریاد در، د انسانانو د پیریانو د پریاد زه، د انسانانو د زړونو د احوالو نه خبردار ذات دا یو نبی، ولی، جن، فرشته او پیر او فقیر نه دی. دا ذات صرف او صرف یو الله دی. د دغه ذات قانون منل، د دغه ذات خبره منل چې د قرآن او سنت په شکل کې راکړې ده دا زموږ دین دی او دې ته توحید وایي. د دې توحید نه بعد چې انسان حج کوي الله به قبلي، زکات ورکوي الله به قبلي، روزه نیسي الله به قبلي. او چې دا عقیده دی نوا
د الله د توحید لکه بینجنه گاڑی ته چې پټرول او موبلین او تیل اچي هیڅ فایده نه کوي. دک مثال د دې خبره ده چې د الله د توحید او د یووالي عقیده په مسلمانانو ضروری ده. الله تعالی دې زموږ مسلمانان صحیح د خپل توحید نه خبر کړي او دا قبرونو ته پراته شرک پرست قوم الله تعالی دې دې ضمیرونه راويخ کړي چې د مړ بابا په ځای هغه ژوندي رب ته چغه وهونکي جوړ شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا